بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې مونږه د علم الصرف یو تعریف موضوع غرض مونږ د کتاب نه ویلو او دویم مونږ وی چې یو څو اهم خبرې دي یو څو اصطلاحات دي چې هغه مونږ او تاسو یې زده کو نو وروسته به موږ ته د هغې کې اساني نو پای کې موږ یو ویلو چې را حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ته حرکات وایي او په کوم اما چې راغلی ته متحرک وایي بیا زبر ته فتحه په کوم اربان چې زبر وي ته مفتوح زیر ته کسره په کوم اربان چې راغلی ته مکسور پیش ته ضمه او په کوم اربان چې راغلی ته مضموم وایي بیا سکون عدم حرکت ته ویل کېږي او په کوم اربان چې سکون راغلی نه ته ساکن وایي دو زبرونه دو زیرونه دو پیشونه دي د تنوین وایي په کوم اربان چې راغلی ته منون وایي تشدید یو ارض و پیری ویل په کوم اربان چې تشدید راغلی ته مشدد وایي حروف هجا 29 حروف الف با تا صاد اخره پوری دي ته حروف هجا وایي په دوه قسمه باندې دي واو الف یا ته به حروف علت وایي د دې علاوه چې باقي کوم حروف ته ته حروف صحیحه وایي حروف علت نه ما قبل موافق حرکت نو دي ته ویل کېږي حروف مده او د حروف علت نه ما قبل موافق حرکت نو دي ته ویل کېږي حروف لین پوه شئ د دې ځای پورې پرون مونږ ویلو کتابونه بند کړئ ماته ګورئ وس نن سبق کې چې موږ کومې خبرې کوو نو پای کې د اولنې ټکي دی صيغه نو صيغه څه ته وایي د یو لفظ مخصوص شکل ته یعنی دا حروف نه دي حروف خو تاسو پیژنئ کنه زبر دا دغه څه ورته وایي الف با تا ثا د اخره پورې نو دې حروف ولا دې موږ ترتیب ورکو د شانتي په دې باندې حرکات او سکنات څنګه پیژنم حرکات څه ته وایي زبر زیر پیش ته او سکنات دې سکون ته وایي شد ته وایي نو دې له تدس یو ترتیب ورکې چې راغې نه یو معنادار لفظ جوړ شي څه جوړ شي معنادار لفظ جوړ شي نو دې ته صيغه وایي لکه مطلب ګوره دا ټکی ځلی کما با مې ولیکلا با یا مې ولیکلا واو مې ولیکو با مې ولیکلا را مې ولیکلا زواد مې ولیکو او بل نون مې ولیکو نو دا حروف ایجادي ٹھیک شو لکه یا دا واو د با دا را زواد نون اوس دا چې دا ټکی وې کنه او د دې په معنا باندې څنګه نه پويږي د دې په مطلب باندې څنګه نه پويږي نو دې له پدسي طریقه باندې ترتیب ورکې دی حروف ولا ترتیب ورکې په دې باندې مکمل د دې هغه حرکات او سکنات له ترتیب ورکې سټه کې په مخ کې سبق ورستو کې د دې نه ماته یو معنادار لفظ جوړ شي لکه دا دغه کنه دې نه ما ترتیب ورکو دې نه ما جوړ کو یضربون سمې ته جوړ کو وز د دې حروف نه وس ګوره په دې کې را یا غاد را با و نون نو پدې کې یا پدې کې موجود ده کنه زواد پدې کې موجود ده کنه را پدې کې موجود ده کنه با پدې کې موجود ده کنه واو پدې کې موجود ده کنه او نون پدې موجود ده کنه لیکن چې کله دا حروف جدا وو نو دې خپل معنی نه ورکولا خو کله چې دې حروف لمنګه دې الفاظ لمنګه یو شکل ورکو او څو حروف یو مخ کړل څو حروف یو رستو کړل په سبا یو حرکات ولګول په سبا یې سکون ولګو نو موږ له معنادار لفظ راغې او د دې نه جوړ شو سو یضربون وز یضربون معنا دا هغه ټول سړی وهل کوي هغه ټول سړی وهل وز کدا پکې نه یعنی نه پکې زبر زیر پیش وي او نه پکې حرکات سکنات وي او نه ترتیب وي او صرف د سیتوي نو په دې باندې څوک نه پويږي نو د حروف او د حرکات او سکناتو اگې له ترتیب ورکول د دې نه چې کم معنا والا لفظ جوړ شي دې ته ویل کېږي صيغه پوه شو به معنی ها صيغه په جندلا الفاظ لمنګ ترتیب ورکو سلام ترتیب ورکو او حرکات او سکنات له ترتیب ورکو او د دې یو مخصوص شکل جوړ شي سدي جوړ شي مخصوص شکل جوړ شي هغه شکل د سره لپاره جوړیږي چې دا څور کی معنا ورکی څور کی معنا ورکی نو دیتا ویلې کېږي صيغه څور ته لګي صيغه تاسو نن په علم النحو کې څه سبق وې لفظ وي بیا مفرد وي مفرد تدویم نوم څه وي کلمه څه ته وي کلمه دې ته وي هغه یو لفظ چې په یو معنا باندې دلالت کوي کلمه څه ته وي
هغه یو لفظ چې په یو معنا باندې دلالت کوي رسوي کلمه هغه یو لفظ چې په یو معنا باندې دلالت کوي څه ورته وي کلمه او د دې کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف اسم څه ته وي تاسو ته به مولوی سے په وجه حصر ویلې چې لفظ سیده نه دا یو لفظ یو معنی نه دا به خالی نه د دوه حالونه یو په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج وي یا په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه وو که په خپل معنی ورکولو کې چاته ګوره د څه خبره ده لکه زه مې لاندې با کې نو دا په خپل معنی نه ور کوي سو پوری چو سره بل ټکه یو ځای شوی نه پوښ معنی څه مطلب دی چې لکه زمنګ پس لکه کوم خبر راځي دا غي اظهار وکړي دې ته معنی وای چې په خپل معنی ورکولو کې بل چاته محتاج و نو هغه ته څه ویل کېږي حرف ورته وای چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه نو بیا به دوه قسمونه دي یا به دریو زمانونو زمانه یا به زمانه پکې هم نه وا زمانه پکې هم نه وا او په خپل معنی باندې دلالت کوو نو څه ورته وای حساب او که زمانه پکې هم وا او په خپل معنی باندې بل چاته محتاج هم نو بیا ته څه وای نو دلته کې د دې تعریفونه د سړي چې اس کلمه د لاولو د کلمې تعریف ته ذکر بیا اسم څه ته وای چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه او د دریو زمانونو په زمانہ نه مونږ اوس پتا سو ان شاء الله سبق کې به التا تاسو به وایي چې د اسم علامات دي چې د اسم باندې په تنوین نه غلې په دې باندې الف جر راغلي دا مضاف ابل ته تاسو یې ان شاء الله پوښوي دلته صرف دا چې کلمه او بیا اسم فعل حرف او فعل څه ته وای چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه او د دریو زمانونو په زمانہ مونږ کېږي او حرف څه ته وای چې په خپل معنی ورکولو کې بل چاته محتاج پوښوي سلور ټکی مونږ یې کلمه اسم فعل او حرف پوښوي او دینه مخکې مونږ یو څه ویلو صيغه ویلو په دې باندې پوښوي تاسو ها په دې باندې پوښوي اوس ګوره په دې کې دا ټکی راغی چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه او د دریو زمانونو په زمانہ مونږ لګیږي نو زمانه چې لګان دا وخت ولګیږي څه ته ولګیږي وخت زمانه څه ته ولګیږي وخت ولګیږي او د زمانه درې قسمونه دي څو قسمونه دي درې یو د ماضی یو د حال یو د استقبال حال او استقبال ماضی چې موږ په کومه زمانه کې د دې نمخ کې یعنی په کوم زمانه کې چې موږ خبرې کوو د دې نمخ کې چې کوم زمانه ده د ته ماضی ویل کېږي تیرې شوی زمانه ته څه ماضی ورته وي او موجوده زمانه ته حال وي او راتلونکي زمانه ته استقبال او مستقبل ویل کېږي مستقبل ورته ویل کېږي په دې خبره باندې پوه شئ ها زمانه څه ته وي وخت بس په کوم وخت چې زه خبرې کوم د دې نه مخکې چې کوم وخت دې ته سوي حاجی دا و چې په کې زم دې ته سوي او راتلونکي زمانه دا استقبال په دې باندې پوښوي خالی بل وی کنه چې فعل معلوم ستوي او فعل مجهول ستوي دا فعل چې کنه کار کولو ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي کار کولو ته و چې دا کار سو کوي کنه دا کوم کې بیا د دې معلوم یا به معلوم نه کار چې څوک کوي د دې کوم کې به معلوم یا به معلوم نه لکه زوس ما د لفظ کو کنه اذن ملي سره واچو نو د ما څه لوکو سره و مې و کنه وز دا وهم کې زې ما کنه زه معلوم یم نو دې ته ویل کېږي فعل معلوم سورته وي فعل معلوم او چې وس و د دې هغه کار هغه کوم کې تفاعل وي کار کوم کې څه ویل کېږي فاعل چې د دې هغه کوم کې معلوم نه نه نو دې څه ویل کېږي فعل مجهول ویل کېږي پوه شو په دې باندې ها اوس دغه لګي پر لار باندې یو کس را روانو او هغه دې گاډي او گاډي والا و تختې نو ولکه دا ولی وې دې گاډي وهاله ده چا وهاله ده پته نه لګي چې چا وهاله سره تختې ده دا فعل مجهول وي چې نسبت پکې فاعل ته شوی نه دی ته فعل معلوم وي او چې نسبت پکې د فاعل علاوه بل ته شوی نو شوی موږ ولکه روټي خوړل شوی دا دلته وب پرتی وي سشوي و اسکول شوی دي چاس کړی دي پته نه لګي دې د فعل مجهول وي فعل معلوم او مجهول یو پیژنو څه ته فعل معلوم چې دا غي فاعل معلوم وي فاعل سوي او مجهول څه ته وي فاعل معلومه نه وي پوه شو به باندې یا د په جمله کې
د دې هغه فاعل ذکر شوی په جمله کې فاعل ذکر شوی یورید فاعل معلوم وي او چې په دغه جمله کې فاعل نه ذکر شوی څور دی مجهول ورته وي پوه شو باندې بل ټکره مثبت او منفي سره مثبت او منفي مثبت دي ته وي چې په دې کې د یو کار د کېدو خبر ورکړل شوی د یو کار د کېدو خبر ورکړل شوی او منفي دي ته وي چې د یو کار دا نه کېدو خبر ورکړل شوی مثبت څه ته وي زمه زو سبق وېما نو دا مثبت ته منفي ده عظیم ز سبق نه وېما ز سبق نه یادوم زب سبق یادوم دا مثبت څه ته وي چې پای کې د کار د کېدو خبر ورکړل شوی او منفي څه ته وي کار د نه کېدو خبر ورکړل شوی پوه شوي معلوم څه ته وي چې داغه فاعل نسبت ته شوی فاعل معلوم وي او مجهول چې فاعل معلوم نه وي فعل مثبت څه ته وي چې پای کې فاعل مثبت چې وقار د کېدو خبر وکړل شوی او منفي څه ته وي کار نه کېدو خبر وکړل شوی دې پورته څه پوه شولې ها زمانه څه ته وي تاسو قرض زمانه وخت وي او د زماني څو قسمونه دي تکه نه هغه پاسه د زماني 3 قسمونه دي دی وي کم دي یو تیرشي زماني ته څه وي دغه ورته نه وي ماضي ورته وي ماضي او دویمو ماضي حال او مستقبل په مستقبل کې کومه زمانه را روانه زمانه ټیک شو کنه ماشاءالله کنه کدا اسم فعل حرف دا څه قسمونه دي دا د کلمې قسم کلمه څه ته وایي یو لفظي او په یو معنی دلالت کوي یو لفظي او په یو معنی دلالت کوي دې ته څه وایي کلمه د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم څه ته وایي کنه تو خانه ماشاءالله وای اسم چې په خپل معنا ورکولو کې نه خبر پکې نشته ته وای حمزه دا اختر علي وای کنه چې په خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج نه وي زمانه پکې نه دي د اسم وي تباسا فعل وایا معنا ورکولو کې محتاج ای او د درې زمانو محتاج ای او د درې زمانو په زمانہ حرف وایا خلا نه ایسه ما خپل معنا ورکولو بس بل چاته محتاج بل چاته بس چار سیکه په دې باندې پوښوي تاسو لکه په دې باندې پوښوي ها یو خبره بل کو به بس یو د فعل لازم فعل متعدی دا دغه چې کنه په کار کولو کې درې کسان پکاري څو کسان به پکاري درې کسان پکاري یو خو هغه کاری دې د سوې لګيږي فعل ورته لګيږي څورته لګيږي او کار کوم کې د سوې لګيږي او پچا باندې چې دا کار شي نه د سوې مفعول لکه وسه زرا ولګیدم او دې اختر علم یو ټک ورکو نو زه شي ما او دا وحل سری او دې سره مفعول له دا وب ما وس کلی کنه زه ما وب وس کلی نو بدی کې فعل فاعل مفعول وقیا زبا کې سما فاعل یما او دا اسکل څه شری دا فعل له او دا وب مفعول له زه اوس مې دې اختر علی یو سپېړ او خړلا نو بدی کې فعل فاعل مفعول وقیا فعل څه شری فعل اختر علی ده فعل کو دې سپېړه خړلې ده اختر علی سپېړه خړلې ده اختر علی به کې سره فاعل له دې سره فاعل له او دا سپېړه څه شری مفعول له او دا خړل سری فعل دا فعل الګه پوښوي الګه بلې خبره باندې پوښوي زه سوې مې چې دا حماد لیکل کوي په دې کې فعل فاعل مفعول وکړه حماد فاعل له او لیکل دې دا فعل له او دا کول دا لیکل لکای چې دا مفعول له او کول چې دا سری
مفعول الګه بری خبره باندې پوه شوي فعل فاعل مفعول یو پیژنو فعل فاعل مفعول یو پیژنو اوس که په یو جمله کې د سی فعل لاغلو کنه چې صرف په فاعل باندې پوره کېدو او مفعول ته حاجت نو صرف په فاعل باندې پوره کېدو مفعول ته حاجت نو نو دې ته ویل کېږي فعل لازمی څه ورته وایي فعل لازمی او چې با یوازې په فاعل باندې نه پوره کېدو او مفعول ته حاجت وو نو دې ته څه ویل کېږي لکه زه اوس مې ضرب زیدون زید وهل کړي نو څوک به داسې موجود چې دی به وهي کنه دی به وهي کنه نو دې ته ویل کېږي فعل متعدی دی ضرب ته به موږ وایو چې دا فعل متعدی دی دا سره اوس ته ویل که قام زیدون زید ودرېدو نو ستانه څوک دا تاسو نه کوي چې لکه پچا ودرېدو وایو د زید ودرېدو کله تاسو به څوک کوي کته کې چې لکه پچا ودرېدو دا ته کما کلی بیا قام زیدون نو زید ودرېدو دا قام څه شی دی فعل لازمی دا سره فعل لازمی دی پوه شئ ته اکل زیدون زید نیک زید اوخړو نو څه شی به موجود چې دی به وکړي کنه ها نو دا اکل به فعل لازمی که متعدی وي متعدی وي پوه شئ ته جلس زیدون زید کې ناستو نو دا کې ناستل دا فعل لازمی نه که متعدی دی لازمی هغه پوه شو باندې فعل لازمی څه ته وایي چې هغه فعل چې داغه معنا صرف په فاعل باندې پوره کیږي مفعول ته حاجت نه وي نو دې ته څه وایي فعل لازمی متعدی څه ته وایي چې داغه معنا یوازې په فاعل باندې نه پوره کیږي بلکې چاته حاجت وي مفعول به دي په دې باندې پوه شئ ورته دا وګور کتاب اول وی صيغه صيغه څه ته وایي نو د صيغه تعریف کوي وی کسی لفظ کی وہ مخصوص شکل ہے وہی صیغہ د یو لفظ هغه مخصوص شکل ته ویل کیږي جو حروف حرکات اور سکنات کو ترتیب دینے کے بعد حاصل ہو چې حروف لرا سکنات لرا حرکات لرا منګه ترتیب ورکو دا ترتیب نه منګ ته حاصل شي جیسے کاف تا با کو ترتیب سے ملا کر تینوں کو فتحہ دیا گیا تو کتبہ صیغہ بن گیا وای کاف تا با د پکې کاف تا با کړی دي او ما پکې لکه شپږ ټکی تاسو توري کل چې تاسو ته غواځي شي نو چې کاف تا با دا منګه راو ذکر او بدریوالو باندې منګه فتح ویلا نو کتبه ته جوړ شو پوښوي کلمه څه ته وای وہ تنها لفظ ہے جو ایک معنی بتائے هغه یوازینی لفظ چې هغه یو معنی ور کوي جیسے قلم کتبه کلمہ کی 3 قسمیں ہیں د کلمې سو قسمونه دي کم دي اسم فعل حرف اسم تعریف وکا اسم وہ کلمہ ہے معنی کوا اسم ہاغا کلمہ نا جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے چې داغه معنی دبل معنی ملا دبل کلمې ملاوي دو بغیر په سمجھ کی حاضی اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو او بدی کی د دریو زمانوں نے زمانہ نوی مثال ورا کا جیسے خالد فرس قلم مکه سبا چې ان شاء الله تاسو په هغه کلاس کې د اسم علامات وای نو بیا به تاسو په تدریب النحو کې او قران مجید کې بدی کې به تاسو ته اسم ډیر شي مثالونه ملو شي فعل څه ته ویل کېږي فعل وہ کلمہ ہے وای معنی کوا فعل هغه کلمہ نه جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آئے چې داغه معنا د بل کلمې ملاویدونه بغیر په سمجھ کې راځي اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو دریو زمانوں نے پکې زمانہ موجود وي جیسے نصارا اس نے گزشتہ زمانہ میں مدد کیا په تیر شوی زمانے کی مدد کړی رہے حرف څه ته وایي وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے چې داغه معنا د بل کلمې ملاویدونه بغیر په سمجھ کې مثال دے ان اگر او لم نہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں زمانہ څه وایي اس کی 3 قسمیں ہیں زمانے سو قسمونه دي کم دي ماضی حال مستقبل ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں ماضی څه وایي تیر شوی زمانے تا او حال څه وایي موجودہ زمانے کو کہتے ہیں مستقبل فعل معلوم اور مجهول فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا مذکور ہو چې کون کې داغه ذکر کړل شوی مذکور معنی سره ذکر کړل شوی جیسے نصر زیدون زید نے مدد کینو په دې مثال کې دا زید فاعل له او نصر څه ده واسه فعل مجهول
वो फेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मज़कूर ना हो, چې د هغې فاعل یعنی کوونکی ذکر شوی نه وي. لکه نصیره خالدون چې د خالد مدد کړلی شوی دی، د خالد مدد کړلی، اوس چا مدد کړی دی نو هغه نشته دی، آنه نه معلوم. پوه شو مې باندې فعل مثبت څه ته وایي؟ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے چې د هغې نه دیوکار کېدل په سمجھ کې راشي. لکه نصر زیدون نصر سعید نے مدد کی. فعل منفی سے تو وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے چې د هغې نه دیوکار نه کېدل په سمجھ کې راځي. لکه ته ما سمع زید زید نے نہیں سنا. فعل لازم سے تو وہ فعل ہے جو جس میں فاعل کی ذکر کرنے پر بات پوری ہو جائے چې د فاعل په ذکر کولو باندې خبره څه شي اور مفعول به کی ضرورت نہ ہو. د مفعول به په کی ضرورت ہو نہیں. جیسے نام حامد حامد سو گیا نو سوک دس نو جوړه پچا باندې سملا سو او سا باندې ودو شو بس قاعد وسیم وسیم بیٹھ گیا. فعل متعدی سے تو وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ مفعول به کی ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہو. کہ فاعل ته ضرورت وي ادائی نه علاوه څه ضرورت وي. جیسے حفظ محمود الدرس، محمود نے سبق یاد کیا، محمود سبق یاد کړو. نو په دې مثال کې فعل فاعل مفعول کم یو دي. حفظه پکې سره فعل له او محمود پکې سره او الدرس پکې سره یاد بشیلا واړو شابه خپل ملګرو سره